ورونو افغانستان کې د صلح لپاره غږ پورته کوي د اوربند لپاره غږ پورته کوي تاسو چپ مه پاتې کیږئ چې په هر ځای کې وي چې په هر فورم کې وي تاسو چې خبرې کوئ تاسو خبرې پر طالبانو هم فشار اچوي تاسو خبرې پر حکومت هم فشار اچوي او د تاسو خبرې پر خارجيانو هم فشار اچوي او ان شاء الله صلح ته به موږ رسیږو د افغانستان روان بحران ډیر پیچلی دی ډیر اوږد دی نو بعض وخت کې دغه ختمېدو لپاره وخت هم پکار وي نو زړونه مه بیالئ حوصلې مه بایلئ جذباتي کېږئ مه احساساتي کېږئ مه ان شاء الله موږ دغه حرکت چې د صلح په طرف باندې شروع کړی دی دا ډیر روان دی خو ان شاء الله دا حرکت به زیاتیږي ان شاء الله دا حرکت به دومره ځای ته رسیږي چې بیا به نه طالبان نه حکومت او نه خارجان د دې مخه نیولی شي بیا به دوی مجبور وي چې دوی به ان شاء الله صلح کوي دغه جنگ دغه ملک د افغانانو ملک دی او جنگ هم باید افغانان ختم کی بعض ورونه چې وای بعض د مون رهبران چې وای چې دا جنگ پاکستان په لاس کې دی دا جنگ د امریکا متحده ایالاتو په لاس کې دی دا جنگ د برتانی په لاس کې دی د دې خبره سره زه موافق نه یم کېدلی شي دا ټول موږ ته معلوم دی چې د پاکستان هم پکې لاس دی د امریکا هم پکې لاس دی د برتانیایانو هم پکې لاس دی بلکې د دې فوجونه په افغانستان کې اوسېږي خو خبره دغه ملک د افغانانو دی دا سرنوشت باید افغانان وټاکي موږ باید دونه بې کفایت نه شو چې خلکو ته وایي چېرې د موږ د حل کلی د پاکستان سره ده باید دومره موږ ځان بې وسه نه کړو چې موږ وایو چې زموږ د ټولو مسایلو حل د پاکستان سره دی موږ باید دومره بې وسه نه یو چې زموږ د ټولو مسایلو حل به د امریکا سره وي موږ دومره بې وسه نه یو چې زموږ د ملک دغه کوم روان بحران چې د دې ختمېدو کلی به د پاکستان سره وي بلکې د افغانستان د جنگ د ختمېدو کلی صرف او صرف د افغانانو سره ده خو که افغانان په دې خپل قدر باندې پوښي که افغانان په خپل ځای باندې پوښي که افغانان په دې باندې پوښي چې دوی څوک دي ای افغانانو تاسو هغه قوم چې په خوام ټوله اسیا کنټرولوله تاسو هغه قوم چې پر ټوله اسیا باندې پاچاهي کوله تاسو هغه قوم چې تاسو د دغه اسیا شاهنشاهګان یې تاسو خو د دغه اسیا پاچاهان یې نو پاچاهان باید څه خبرونه کی د پاچاهان اولادونه باید څه خبرونه کی دغه کوم ملکونه چې نن سبا پیدا شوي دي 500 شپته کال کېږي پیدا شوي دي د موږ د حل کلی له دوی سره نه ده د موږ د حل کلی صرف او صرف د موږ په لاس کې ده خو کوم همت وکړو راپورته شو یو شو او ټول یو موټه د صلح لپاره راپورته شو نو قسم دې پر هغه ذات وي چې زمای سای په لاس کې ده چې ان شاء الله په افغانستان کې په همغه کال باندې صلح راځي افغانان ورونه په خواهش ده چې دا خبرې نور په انټرنیټ کې مکوي دا خبرې نور په خپل مجالسو کې مکوي دا د موږ د لوی قوم ته بیزتی ده چې موږ وایو چې زموږ د صلح کلی د پاکستان په لاس کې ده د صلح کلی د امریکا په لاس کې ده دینه غټه بیزتی نور ده د افغانانو هیڅ څوک نشي کولای چې سړی وایي چې نه دا د موږ په اختیار کې نه دی موږ په اختیار کې د جنگ ختمول نه دي بالکل زوایم چې د جنگ ختمول د افغانانو په اختیار کې دي چې افغانان یو موټی شي افغانان راجګ شي ان شاء الله د جنگ په همغه ورځ باندې ختميږي ته خودم را آسان خبرې نه چې وای چې د پاکستان سره کلی د امریکا سره کلی ده دا خو مسؤلیت د خپل وګونه چول دي زه چې ما ورور جان چې نور منه دغه رسورته وای دا مسؤلیت مې پر نور باندې واچولو ملامتي پر نور باندې چول ور سره مسائل نه حل کیږي من حیث قوم باید موږ راپورته شو او موږ وایو چې د وسنی بحران ټول علتونه پر افغانستان کې دي خارجي عوامل شته د کې هیڅ شک نشته خو خارجي عوامل باندې موږ کنټرول هم نه لرو خو داخل کې ډیر عوامل دي دا جنگ د پاکستان د وجود نه مخکې مو او دا جنگ په خام په افغانستان کې لانجې سره وي باید موږ فکر وکړو چې کوم عوامل په داخل کې د جنگ سببونه شوي دي او هغه څنګه باید حل کو افغانانو باید موږ د مذاکراتو میز ته راشو طالبانو باندې هم غږ دادي چې طالبان وایي چې موږ صرف د امریکای سره خبرې کوو نو یې طالب وروره ته څنګه د امریکای سره خبره کوي دا لانجه خو د امریکا د راتګ نه مخکې و دا جنگ خو د امریکا د راتګ نه مخکې و هغه ته هم افغانان په خپل منځ کې سره جنگیدل چې امریکا لاړ شي بیا به هم افغانان پراته وي بیا به هم افغانان له یو بل سره جنگيږي نو خبره ده چې لانجه د افغانانو ده دغه بحران د افغانانو دی او باید افغانان په خپل منځ کې سره حل کړي د دې حل صرف او صرف د افغانانو په منځ کې
دی مونږ باید په خپل منځ کې سره کینو او دغه مسلې سره حل کو او افغانان نمم دا خواهش دی چې بے تفاوته ما پاتې کیږي دغه ملک د حکومت نه دی دغه ملک د طالبانو نه دی دغه ملک د افغانانو دی که خبره دی اسلامی نظام راشي خو ټول الحمدلله افغانان مسلمانان یو مونږ هم په افغانستان کې یو داسې نظام غواړو چې د الله جل جلاله پر قوانینو باندې ولاړ یو نظام وي مونږ هم په افغانستان کې خارجان نه غواړو مونږ هم د احمد شاه ابدالي او د هغو شهداو او غازیانو بچیانو چې د افغانستان د استقلال او ازادۍ لپاره قربانیان ورکړي دي نو څوک دی نه وایي چې مونږ په افغانستان کې د ازادۍ لپاره جنګیږو ټول افغانان آزاد او خود مختار او خوشاله افغانستان غواړي ټول افغانان په افغانستان کې داسې یو نظام غواړي چې هغه د الله پر قوانینو باندې ولاړ وي خو مونږ د احمد او محمود په فلسفه باندې کوم نظام نه غواړو مونږ د احمد او محمود پر تګلارې باندې کوم نظام نه غواړو دا نظام باید پر اختیار هم په اسلامی قوانینو باندې ولاړ وي دا نظام باید هم رښتیا هم پر داسې قوانینو باندې ولاړ وي چې هغه پر رحم او ترحم باندې ولاړ وي په اجتماعي عدالت باندې ولاړ وي داسې یو نظام چې په هغه کې بې عدالتي وي داسې نظام چې په هغه کې ناانصافي وي داسې نظام چې په هغه د غلامۍ پر بنیاد باندې ولاړ دا افغانانو ته د منلو وړ نه دی او نه افغانان داسې نظام غواړي